بریګیډیر صاحب ډي سي صاحب ډېره شکریه ادا کوم چې ما له به لاس کړي. که جنګ وي که د سرحداتو حفاظت، سیلاب وي که نور قدرتي آفات، د پاک پوځ قربانۍ لکه د لمر ځلانده د چانه هم پټې نه دي. همدغه رنګ پاک پوځ د انسانیت په خاطر د مریضانو، لاچارو او هغه طالب علمانو سره اوږه په اوږه ولاړ دی چې د تعلیمي اخراجاتو وس نه لري. په قبایلي ضلع باجوړ کې د اف سی نارت او باجوړ سکاوټس په مرستو د یو شمېر مریضانو علاجونه روان دي، کوم چې د علاج معالجې د نشوالي له وجې د مرګ خولو ته ورغلي وو. د سلطان زیب په علاج باندې 15 لک روپۍ راتللې، موږ چې دا 15 لک روپۍ پوره کولې نو کم از کم 4-5 میاشتې به پې لګېدلې. اوس د الله لاک شکر دی دغه روپۍ بریګډیر صاحب د خپل طرف نه ومنلې او کوم اپریشن چې کېږي دا به د بریګډیر صاحب په خرچه باندې کېږي او موږ د بریګډیر سات صاحب او د ټولو پوځ او ډېر زیاته شکریا ادا کوو چې کله هم همیشه موږ د غریبانانو دپاره اواز اوچت کړی، د بیمارانو دپاره ما او ځای جان صاحب دواړو نو په دغه کې زموږ سره بریګډیر صاحب ډېر کوشش کړی دی او د دغه بیمارانو علاج یې کړی. د دې نه مخکې کو تاسو وګورئ دغه چینار جنکۍ وي مخونو والا د هغوی دپاره هم زموږ سره مرستې کړې وي. د کم چې د ګردو بیمار دی په فرمان راغه والا هغه ته هم د داسې وه چې په 60,000 روپۍ هغه ته ورکړې وي. بل چې کوم ماشوم و لاس یې کټ شوی او کرش پلانټ کې 10 لک روپۍ دغه دپاره د هغوی د تعاون اعلان کړی دی. نو زه د پاک پوځ ډېره شکریا ادا کوم د بریګډیر صاحب. سلطان زیب چې د باجوړ تحصیل سلارزی علاقه غونډۍ سره تعلق لري وایي که څه هم د غرونو پټ پناه چاته مې هم د درد احساس نه و. ډېر خوشحاله یم چې د کمانډنټ باجوړ سکاوټس او اف سی نارت په مرستو به راته ډېر زر علاجونه شروع کړی شي. او د دې ټولو ملګرو شکریه ادا کوم او خاص کر د باجوړ د سکاوټ د سات صاحب ډېره شکریه ادا کوم چې دې کسانو زه بوتلم او هغه زه په اطمینان سره په ډاکټرانو وکتم او زما اواز یې چوت کو او زه اطمینان ته چې ستا علاج هم کېږي او لکه د نورو ډاکټرانو نه هم راته خبره کلییر کړه. نو انشاءالله دا څه چې زموږ سره راغونډېږي دا به هم ورکوم. په دې چې د بره څه شی راځي نو دا زما د سات صاحب نه درخواست دی چې انشاءالله د دې مدد به ته زما سره کې او لکه ستا نه هم دا تمه ده انشاءالله تاسو زموږ مشران یستی، تاسو ته کاتی دي د خیر سره انشاءالله چې تاسو به زموږ مدد کوئ. سلطان زیب چې د مخ په یو داسې بیمارۍ کې اموخته دی چې په علاج یې 15 لکه روپۍ خرچه راځي، د کوم ذمه چې پاک پوځ په خپل سر اخیستې ده، د کوم په وجه چې نه یوازې د سلطان زیب خاندان د باجوړ ټول ولس د پاک پوځ ستاینه کوي. زاهد جان سونو اف ام خیبر پښتونخوا.